دوه کسانو، یو مسلمانو یو منافقو کافرو یهودیو، لانجې راله په خپل منځ کې. نو دا یهودي ورته وایي د مسلمان ته وایي راځه لاړ به شو او ستاسو په پیغمبر باندې به فیصله وکړو. چې هغه څه وویل بس ما ته منظور ده. دا منافق ورته څه وایي نه 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 ستاسو ملا لزو. نو هغه ته خو پته وه چې زما ملا رشوت خور دی، زما ملا څه دی لګا رشوت خور دی. نو هغه ورته وایي نه ستاسو پیغمبر لزو. یهودي ورته وایي او ته پته وه چې پیغمبر په انصاف باندې څه کوي فیصله کوي. خو زه په هر صورت دا مسلمان یې مجبوره کړو او رالی. نبی علیہ السلام د دوانو نه خبرې واورېدلې، بیا فیصله وکړه. نو فیصله د یهودي په حق کې راله. ټیک شو، بس روان شو. یهودي خو روان شو. دا منافق چې دی یهودي بیا راټینګ کو، ورته وایي نه نه دا فیصله صحیح نه ده، راځه چې زه عمر له. چېرته ځو؟ عمر له. د خیال دا و که نه چې د عمر رضی الله عنه خو د دې کافرانو سره سخته دښمني کوي، نو ایسته به زما دپاره فیصله وکړي. نو ورله عمر صاحب ته ور وټکه هغه راووتو، وایي څه مسله ده؟ نو زر ورته دا منافق چالاکي وکړه چې صاحب زمونږ او د لانجه ده، مونږ چې ته راله فیصله وکړي. نو دی یهودي ورته ویلې چې زمونږ لانجه ده او مونږ تلي ستاسو پیغمبر لا، هغه راله فیصله وکړه ما ومنله او دی نه مني. هغه درته مخ راواړه وایي تی نه مني؟ وایي نه که نه مونږ ویلې که نه ته که نه که نه. هغه ویل زه ښه که نه که نه ورېږه ویل زه مجله راوباسم. څه راوباسم؟ ملا څخه ایسته مجله یې که نه بس د شریعت دپاره. ویل زه خپله مجله راوباسم او ته دلته کښېنه. چې لاړې تورې راواخسته او ښې یې پیسوان ووالو دا پاڼې وله تېره کړه. چې راووتو بس ټک چې دی هغه منافق نه سر ودنګه او مکمل یې د تنې نه جدا کړو. ښه مړی بس دوی غویمه سازه کړه د دی چې کوم خاندانو چې عمر زمونږ سړی وجلی او سړی وجلی او قصاص دی او فلان دی. نبی علیہ السلام عمر صاحب راوغوښتو، ویل که دا څه کې سړی دی ولې مړ کو؟ وایي څوک چې د الله د نبي نه رستو عمر ته فیصله راوړي نو د عمر همدغه فیصله ده. ما خو وله فیصله کړې نور مې ورته څه نه دي ویلي. څه مې کړي؟ فیصله مې وله کړې که ستا فیصلې نه منله او ما ته رالې. نو چې د نبي علیه السلام د فیصلې نه رستو څوک عمر ته فیصله راوړي نو د عمر خو بیا دقه فیصله ده. جبریل علیه السلام رالې نبي علیه السلام ته وایي خبرې ان عمر فرق بین الحق والباطل، چې عمر نن د حق او د باطل په منځ کې تمیز وکړو. نبی علیہ السلام ورته وایي انت الفاروق. څه ورته وایي؟ انت الفاروق.